أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. نننی درس کې ان شاء الله العزیز سورة یونس پارہ نمبر 11 رکو نمبر 4 آیات نمبر 31 و 32 آیاتونه چې دینو هغه ویل کېږي. اوس دې ځکه الله رب العزت نو هغه دا خبرې اظهار کوي چې کافرانو به هم د الله تعالی د ذات نه انکار نه کولو، دوی به هم د الله پاک ذات چې دی نو هغه به یې منلو، خو په بعضې کارونو بعضې شیزونو کې به دوی د الله رب العزت سره چې دی نو هغه شریک جوړولو، او بیا به دوی دا شریک چې دی نو هغه د څه دپاره جوړولو، نو بس شیطان ورته دا یو خبر چې نو هغه مزین کړي او ښایسته کړي وه. هغه خبره چې نو هغه دا وه چې شیطان مې ګوره څنګه چې دنیا دا نظام دی او په دې کې سړی د یو لوی کس سره چې نو هغه میلاوېدل غواړي، د هغه نه نو هغه خپل څه حاجت وغیره پوره کول غواړي، نو د هغه دپاره د واسطې چې نو هغه ضرورت دي. لکه مثال په طور کې موږ به ووایو اوس یو سړی چې نو هغه په وزیر اعلی باندې یو کار کوي، نو خامخا دی به د هغه سره لاندې چې کم کس وي د هغه سره به رابطه ساتي، ام بی باندې بل څه باندې، نو دوی به هم دقه شانته وي چې هر څه کوي الله، خدا کم عبادت چې موږ د بوتانو او دوی کوو، نو د دوی د الله سره یو خاص مقام او مرتبه ده، نو دوی د هغې مرتبې او د مقام په اعتبار سره چې نو هغه الله پاک ته زموږ دغه کار ښیي او دغې سره چې نو موږ الله پاک ته رسوي. نور دوی وي چې الله رب العزت ذات شته هم دا څه چې کوي د الله کوي، دا به یې ویل هم، نو دوی به سره الله پاک سره په دغې تصرفاتو کې شریک چې نو هغه جوړولو. نو الله رب العزت وی ای پیغمبر تاسو ورته ووایئ من یرزقکم من السماء، تاسو له د اسمان نه رزق چې نو هغه څوک درکوي. اوس د اسمان نه د رزق ورکولو مقصد دا دی چې اسمان نه بره نه چې نو هغه باران کېږي. مخکې څو کرته موږ د دې وضاحت کړو چې عربو چې نو هغه دا قول دی، هغه کل ما فوق فهو السما، هر بره ته چې نو هغه د پاسه ته دی ته چې نو هغه اسمان ویلی کېږي. نو بارانونو د هغې نظام د اسمان نه دی، لکه اوس هم مونږ ول دا دوره سوکړه او دا چې دی نو هغه تېر شولو، دا الله چې وغوښتله آنن فانن په یو ساعت کې هغه سوکړه هغه هر څه چې دی نو هغه یې ختم کول، خوړونه سیندونه لښتي چې نو هغه را وبهېدلو. نو الله وی ته ورته ووایه چې څوک تاسو له رزق درکوي د اسمان نه د باران په ذریعې، بیا چې نو هغه په دغې د فصل دپاره د هوا ضرورت وي، نو هوا سیلی دا هم الله رب العزت د بره نه رالیږي. دغه شانتې د دغې سره چې نو هغه د دغې فصل د پخېدو ضرورت وي چې دا پې پوخ شي، د هغې نظام هم د بره نه الله پاک چې نو هغه کړ اسمان کې انور چې نو هغه یې برابر کړی. بیا دې ته چې نو هغه مدم رڼا چې نو هغه پکار وي چې د هغې په ذریعه باندې په دې کې چې نو هغه ذایقه ولګي، د هغې نظام الله پاک چې نو هغه د سپومۍ او د ستورو په ذریعه باندې کړی. نو ځکه الله وایي تاسو له د اسمان نه رزق چې نو هغه څوک درکوي، والارض او د ځمکې نه، د ځمکې نه چې نو هغه بارانونه وشي او بخوري وشي مختلف طریقې، بیا د ځمکې نه دانه الان کې انسان چې سوچ وکړي نو دی یو دانه لکه خلک د شولو دی که دا ته نهل ته وګوري یا پیازو دی ته وګوري یا ټماټر دی ته څومره مشکل چې نو هغوی، نو که داسې غنم دوار دا یو دانه انسان راغستی ښودلی تیغ طرف یې لاندې کولی، بل طرف چې نو هغه د زیلې هغې لاندې کولی تیغ بره چې نو هغې اوچتولی، څومره مشکل و. او په لپو دی چې نو دوار غنم وغیره دا شیزونه راوالي وی کړي، بیا الله رب العزت د فرشتو په ذریعه باندې چې نو هغه ټول هر څه برابر کړي. بیا دغه سخت ځمکه کې دغه نری ډنډر کې الله پاک چې نو هغه راوخیږي، یوې دانې نه چې نو هغه په سوونو دانې چې نو هغه بیا جوړ شي. نو الله وایي دا دله څوک کوي، د الله نه ما سوا بل څوک شته چې هغه دله وکړي، یا د دنیا په نور اعتبار سره کاروبار سره دکاندارۍ سره زمیندارۍ سره بل یو تجارت وغیره دې سره دا ټول څوک انسان له الله یې ورکوي،
اوس یو بعضې کرته اکثر خلک وګوري هم یو دکاندار چې نو هغه سره هر څه موجود دی، خو موجود دی، په ریټ باندې هم ښیي، بل د هغه نه خراب هم ورکوي، ګران هم ورکوي. خو دغه یو طرف ته الله پاک د خلکو د زړه میلان کړی دی چې نو هغه ناس د هغه باندې چې نو هغه د چې ډوډۍ د مانځه ټایم ورته نه میلېږي، هغه بل چې نو هغه ثابت ورځ د ځان نه مچان چې نو هغه شړي سره د دې چې د هغه د کوي. نو الله وایي دا رزق ورکول د زما کار دی. نو ته یې تپوس وکړې د تاسو نه ځمکې اسمان نه دا رزق څوک درکوي؟ اما یملک السمع والابصار، او څوک چې نو هغه مالکان دي ستاسو د غوږونو، ستاسو چې نو هغه د نظرونو د سترګو. اوس د انسان نه چې الله پاک کم حواس خمسه ورکړي، لاسونه ورکړي دي، خپې ورکړي دي، سترګې ورکړي، غوږونه ورکړي دي، نو دا چې الله پاک انسان له ورکړي او د دې په ذریعه باندې چې نو هغه د کم کارونه کوي، د دې په ذریعه باندې خپل د رزق چې نو هغه کم بندوبست کوي. اوس که دغه نظام الله رب العزت معطل کړي، نو بیا د انسان چې نو هغه څه کولی شي؟ یا دی بیا د دغه نه داسې کما حقه فایده چې نو هغه اخیستلی شي؟ تاسو وګورئ بعضې کس هغه ښه ښکلی د وجود په اعتبار سره مکمل ښه تندرست او سم برابر وي، خو چې کله د هغه څه کوي نظر یې نه لګي، نظر په بنا باندې چې طرفه خراب وي، نو هغه ټول وجود کې نو هغه په ټول اندامونو کې بل ته محتاج وي. دغه شان چې څوک اوري نه نو د هغه نه نو هغه تپوس کوي، نو د ما خو یو مشر راځي اس خبر ده، نو د هغه ما ته وایم مفتي صاحب ډېر ښه یم، ښه برابر یم، خو د دې غوږونو نه خراب یم، بس اورم نه. نو اوس دې ته چې انسان وګوري الله وایي داسې نو الله پاک دا نظام پیدا کړی دی، څوک چې نو هغه د دې مالک دی. او بیا په دې باندې دنیا په اعتبار سره چې نو هغه مونږ وګورو معمولی یو کاری د هغې دپاره مونږ د څومره لیټونو چې نو هغه انتظام کوو، سوره خرچه په هغې راځي، سوره چې نو هغه د لوډونو انتظام کوم، دا ټول الله وایي دا ما تاسو له درکړي دي، د دغې په وجه باندې تاسو د هر یو شیز نه چې نو هغه مستفید کیږئ. نو ستاسو د دغې حواسو چې نو هغه مالک څوک دی؟ ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، څوک چې نو هغه را وباسي ژوندي لره د مړي نه او مړي لره چې نو هغه د ژوندي نه. انسان چې نو هغه ژوندی دی، نطفه چې نو هغه مړه ده، دغه شانته چې نو هغه چرګه چې نو هغه ژوندی ده، کما هګۍ چې نو هغه اچوي هغه مړی بېجانې دی حقیقي چې نو مانه. او بعضې حضرات د دې نور مجازي معنی ډېرې کړي دي، چې نو هغه د مسلمان نه کافر پیدا شي، کافر نه چې نو الله پاک مسلمان پیدا کړي. حضرت ابراهیم علیه السلام پلار ازر کافر د وخت نو هغه لوی مشرک، بوتان به خرڅول، بوتان به جوړول، دا ټول به کول. الله دی پیغمبر چې نو هغه پیدا کو ابراهیم علیه السلام او د زرونو پیغمبرانو سلسله دی الله پاک روانه کړله. او داسې پیغمبر چې جلیل القدر پیغمبر چې 1,40,000 کم بیش الله پاک پیغمبران پیدا کړي، په هغې کې نو هغه 313 رسولان دي، 313 کې بیا چې نو هغه 15 اولو العزم دي. په 15 اولو العزم کې د ټولو نه وړاندې پیغمبر لوی مقام درجه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده، او دویمه درجه پسې بیا چې نو هغه د ابراهیم علیه السلام ده. اوس وګوره پلار کافر دی او الله رب العزت چې نو هغه دومره لوی پیغمبر چې نو هغه ول ورکړی. یا دغه شانتي وکتلی شي پلار چې نو هغه پیغمبر دی، زوی چې نو هغه کافر دی. حضرت نوح علیه السلام ته وګورئ د دقې اولو العزم 15 پیغمبرانو کې 15 نمبر باندې چې نو هغه حضرت نوح علیه السلام دی. زوی کنعان چې نو هغه د زمانې لوی کافر و، کافر چې نو هغه د دنیا نه تللی دی. نو الله وایي من یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر، او د دې ټول کارونو تدبیر څوک کوي، انتظام چې نو هغه څوک کوي. فسیقولون الله، الله وی دا کافر به هم په دې خبره باندې چې نو هغه ګواشي، دوی به هم وایي چې دا څوک کوي؟ الله. د دې ټولو کارونو چې نو هغه فاعل کوونکی هغه د الله ذات دی، د الله نه ما سوا څوک نه دی. افلا تتقون، نو الله وی ای پیغمبر ته دې کافرو ته ووایه افلا تتقون، نو آیا تاسو د الله نه یریږئ نه؟ د الله د مخالفت پرېږدئ، د الله د نافرماني چې نو هغه پرېږدئ که نه، چې دې ټولو خبرو چې نو هغه قایل دی، نو چې د دې ټولو قایل نو بیا خو د الله پاک نافرمانی نه چې نو هغه بس که واپس. فذلکم الله ربکم الحق، الله وی دغه ستاسو چې نو هغه رب دی، هم دا ستاسو چې نو هغه رب دی، او دا حقیقي چې نو هغه رب دی. نو چې کله د الله ذات حقیقي دی، نو د عبادت لایق او مستحق دغه هم صرف د الله پاک ذات دی، د الله نه ما سوا چې نو هغه بل څوک نه دی.
او بیا دومره په آسان او سهل ښکلي طریقې سره الله وی فماذا بعد الحق الا الضلال. الله وی بس د دغې حق نه وروستو بیا چې کمې نو دا به ګمراهي. اوس د دې نه چې دا تا پرېښودلو او بل طرف ته لاړې نو دا بیا صریح ګمراهي ده چې تا نه دې ټولو خبرې دا ټول هر څه دې ولیدل هم دا دې په مشاهدې سره معلوم هم کړل چې دې هر څه کوونکی الله ذات دی او بیا تا د دغه الله چې نو هغه نافرماني شروع کړه نو دا د حق نه وروسته د ګمراهۍ دی. دا دوه شیزونه دی، یو چې نو هغه حق دی او دویم چې نو هغه ګمراهي. اوس چې تا پرېښودل چې دا دویم په خپله خود به خود چې نو هغه ګمراهي ده. اوس هغه کار چې تو کوې چې په هغې کې د الله پاک عبادت د الله پاک رضا نه وي په خپله دا ګمراهي چې نو هغه ده که نه نور څه دي. فانا تصرفون پس تاسو کم طرف ته چې نو هغه اړولی شئ. یعنې دا دومره دلایل د الله پاک د وحدانیت تاسو اینئ، دا دوره د الله پاک انعامات او احسانات چې نو هغه اینئ، د دې باوجود بیا تاسو هم خواهشاتو باندې چې نو هغه چلیږئ، د هغې الله چې نو هغه نافرماني کوئ. نو په کم طرف ته تاسو اړولی شئ دا څنګه چې نو هغه تاسو رواني. الله دې موږ د دغې ګمراهۍ نه محفوظ او مانون کړي. قول اوای ورته پیغمبر من یرزقکم سوک روزی درکې رزق درکې تاسو ته من السماء د اسمان نه والارض او د ځمکې نه. اما یملک السمع او یا سوک دی چې نو مالک د غوږونو والابصار او د سترګو ومن یخرج الحی او سوک دی چې هغه راوباسي ژوندي لره من المیت له مړي نه ویخرج المیت او راوباسي مړی من الحی له ژوندي نه ومن یدبر الامر او سوک چې انتظام کې د کار فسيقولون نظر د چې دوی به ووایي الله الله. فقل نو اوای ورته پیغمبر افلا تتقون آیا تاسو نه یریږئ یعنې د الله د نافرمانۍ نه. فذلکم الله پس هم دا دی الله ربکم الحق ستاسو رب دی رښتینی. فماذا بعد الحق پس نه د حق نه وروسته الا الضلال سوا د ګمراهۍ نه. فماذا بعد الحق پس نشته وروسته د حق نه الا الضلال مگر ګمراهي. فانا تصرفون پس کم طرف ته تاسو روان یئ اړولی شئ.